د شریعت مطهره په هر یو حکم باندې الله رب العزت بنده له ډیر زیات ثوابونه ورکوي، ډیر اجر هم ورکوي او الله رب العزت ډیر خیر او برکت هم انسان له ورکوي. د شریعت په یو حکم باندې عمل کول دا د دنیا و ماپیهانه بهتر دی، ځکه قیامت پر ورځ باندې چې کله انسان سه یوه نیکۍ هم نه او کله د ګناهونو تله درنه او داسې یوه نیکۍ نه چې الله ته حکم وکړي چې دا چې یوه نیکي راوړه جنت ته ولاړ شي، دا به بیا ډېرې منډې ووهي. د شریعت قدر، د اعمالو قدر، په شریعت باندې د عمل کولو قدر به انسان له په هغه وخت کې ورشي. دې وجې نه د شریعت په یو حکم باندې عمل کول په دنیا کې هم الله ډېر خیر او برکت ورکوي او ډېر اجر او ثواب له الله رب العزت ورکوي. او د الله رب العزت په هر یو حکم کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر یو حدیث مبارک کې چې انسان په عمل کوي نو ډیر زیات مصلحتونه کې الله رب العزت د انسان دپاره ایښودي. ته په یو حکم باندې عمل وکړه، الله له دنیایي پیدا هم درکوي او اخروي پیدا خو به خامخا درکوي. هر یو آیات، هر یو حدیث، هر یو مسله، هر یو عمل دا د مصلحت نه خالی نه. الله رب العزت په ډیر زیات مصلحتونه دا مرتب کړي دي، خو بعضې داسې دي چې د انسان ذهنو ته رسي. قرآن مجید بعضې احکام داسې چې د انسان ذهنو ته رسي چې او دا الله رب العزت چې دا فرمایلی دی دې کې زموږ دپاره دنیایي پیدا داره او اخروي پکې داره. لکه مثلا شراب دی، نو شراب کې الله رب العزت په خپله قرآن مجید کې فرمایي چې په دې شرابو کې پیدا کمه ده او نقصان سیوا دی. وس نقصان سیوا شنو الله رب العزت او فرمایي چې نقصان سیوا دی، انسان ته پته لګي چې څه نقصانات دي. عقل ختمي، د سړي بدن کمزوری کیږي، دغه رنګ ډېرې مسلې په بدن کې پیدا کوي. نو په انسان ذهنو ته راسي چې او شراب چې الله حرام کړي دي په دې کې دنیایي پیدا شته او اخروي پیدا هم پکې شته. خو بعضې داسې مسایل دي، بعضې داسې آیاتونه دي چې د انسان ذهنو ته نه رسي. نو انسان چې کله ته نه رسي نو بعضې ډېر خلک د هغې د وجې نه ګمراه شي چې دې ته زما ذهن نه رسي نو ومنم یې څنګه. لکه مثلا ډېر خلک داسې وایي ایتیست او ایتیزم نن سبا چې موږ الله لیدی نه شو په دنیا کې، نو موږ الله ومنو څنګه؟ دقه رنګې چې زموږ دپاره په آیاتونو کې څه پیدا نشته نو موږ پې پوهېږو نو عمل پې څنګه وکړو، ایمان پې څه راوړو. دې وجې نه قرآن مجید د هر آیات مفسرینو ځان له مفهوم بیان کړی، ځان له مصلحتونه یې ترې ایستلي دي د ذهن موافق. دا ولې؟ ځکه چې د هر یو عالم ځان له پوهه ده او ځان له ذهن یې دی هغه شان مسله یې ترې ایستله. دې وجې نه بعضې مسلو ته به ستا ذهن رسي، بعضو ته به نه رسي. د قیامت په ورځ باندې به الله تا په ټولو باندې پوهېږي چې د دې مسلې لکه مثلا قرآن مجید کې ذکر دی الف لام میم کاف ها یا عین صاد قاف نون، دا ذکر شوي دي، حروف ذکر شوي دي ته سړي ذهن نه رسي. قیامت پر ورځ به الله دې انسانانو ته دا بیان کړي چې دې نه دا مراد دی. نو بعضو ته به ذهن رسي، بعضې ته به نه رسي، لیکن د قرآن مجید په هر یو آیات عمل کول، هر یو احادیث باندې عمل کول دا د اجر، د برکت نه، د ثوابونو نه، د مصلحتونو نه خالی نه وي.